ورځې باندې پاک پیغمبر سره مسجد کې صحابه موجود دي. مولا امیر المؤمنین اناز ده. کسی د دې خبره دغه باب کې کوم چې عمل کول اسانه ده، خو خدای دپاره د عمل کول ډېره مشکله ده. پیغمبر سره صحابه ناست دي، مولا امیر المؤمنین موجود ده. کسی د یو کس راغللو، دوه پسونه ورسره دي، رانیولي دي. یا حضرت دا مخدیه کې تا ته راوسته، دا د څه واخله. پیغمبر ولید، صحابه ولید، په تیار پسونه دي. بیا خو داسې روژې کې چې تا ته د وزي غوښې صفات کېږي، نو هغه خاصیا بیا بوج شوي که نه. وایي چې پیغمبر کله دا ولید، صحابهو ته سترګې وغړوي. صحابهو د سعید دوه پسونه ما ته هدیه کړو، زه تاسو ته دغه دوونه یو پسه دې شرط څه در کوم چې تاسو کې یو صحابه پاڅېږئ، دوه رکعته المونځ خدای ته داسې وکړئ چې هغه کې د هېڅ چیز سوچ درته رانشي. توجه مو شته که نه؟ انشاءالله خبرې سره د خوشحالوم. ته به روژې کې تګې وي، خو نن کیدای شي تګې دې نه په ویر شي، بس تندې نه د بغیر واسطه وه. دوه رکعته المونځ خدای ته داسې وکړئ چې د هېڅ شي سوچ درته رانشي. یو پسه دیر کوم. ټولو سرونه ټیټ کړو. صحابه وایي چې کانم پسې مولا امیر المؤمنین ورته پسې یو رسول الله زه یې درته کوم. پیغمبر ته چېرته ویلي دي چې دا کار وکړئ که نه؟ علي نه علاوه څوک نه شو پڅېدا. علي نه علاوه څوک نه شو پڅېدا. ډېرو منزل خو چونکې هغه طرف ته نه ورسم عزیزم، بیا مجلس ټول خالي د خپل مقصد به پوت شي. نو ویله مولا امیر المؤمنین ورته پاڅېد، ورته دی یا رسول الله زه درته دوه رکعته لمونځ کوم. بسم الله. مولا امیر المؤمنین نیت باندې وکړو، لمونځ یې وکړو، څه سلام یې وویله. ویله یا علي پسه نه دیر کوم، پسه نه دیر کوم. یا رسول الله ویلې وي تا لمانځه کې سوچ وکړو. توجه وکړه. وي تا لمانځه کې سوچ وکړو. وی یا رسول الله چی سوچ وکړو؟ وی تا لمانځه کې دا سوچ نه وکړو چې کوم پسه غوټ وي مغه بخلو. ویله چې یا رسول الله بالکل دا سوچ ما لمانځه کې وکړو چې کوم پسه غوټ وي مغه بخلو. نو ویله تا لمانځه کې سوچ کړی دی پسه نه دیر کوم. کله دا خبره پیغمبر وکړه دوستان عزیز بیدار شه جملې ته. یہی دغه وخت کې جبرائیل نازل شولو. پاک پیغمبر ته چې یا محمد الله د سلام یہی پاس د سلام مدی یہی چې علی سوچ غوټ پسه تا نه دی کړی. علی ته تصویر کا ویلې د علی سوچ ای ځان پاره نه و، د علی دا سوچ ای خدای د پاره و. یا جبرائیل څه مطلب؟ ویله علی ای غوټ پسه سوچ ځکه وکړه چې غوټ پسه دې واجې نه خلم چې د مدینې ډېرو غریبانو ته غوښه ورسوم.